محترم عزیزانو، نن د درس درېمه شپه زما دا دوه شپې ما ستاسو د وړاندې بعضې عقاید او نظریات چې کوم موږ ته د صحابه کرامو نه د اسلافو نه را روان دي هغه ما ستاسو د وړاندې بیان کړل. نن درس کې مختصر د علم الغیب مسله ستاسو د وړاندې دې باره کې وضاحت کول غواړم، ځکه دا علم الغیب دا مسله نن سبا وخت کې داسې یو مسله ده چې په دې کې تفریق ډیر زیات شروع دی. همدې مسأله کې د کفر او د شرک فتوی شروع دي. زمونږ د مسلک اهل سنت و جماعت چې کم موقف دی د علم الغیب مسأله کې، د هغې موقف نه رسره ډېر خبر نه دي، او چې کم مخالفین حضرات دي بس راځي د شرک او د کفر فتوی لګوي. اول خو زه صرف ستاسو د وړاندې دا خبره عرض کوم چې د علم الغیب چې کومه مسأله ده، خصوصي دې مسأله کې د امام اهل سنت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان علیه الرحمة الرحمن یولس کتابونه موجود دي، تصانیف یولس کتابونه اعلی حضرت رحمه الله د علم الغیب مسأله کې لیکلي، او په دې یولسو کې شپږ کتابونه الحمدلله بطور تحدیث بالنعمت هم زما د نظر نه تیر شوي چې کوم اعلی حضرت صاحب لیکلي. نو علم الغیب مسأله کې چې کوم تحقیق دی هغه بس د اعلی حضرت رحمه الله تحقیق کافی او شافی دی. کو نن سبا وخت کې څونه اهل سنت علما دي دوی تحقیقات کوي، عمدغه د اعلی حضرت رحمه الله د تحقیقات او نچوړ به موږ تاسو ته بیانوي. نو لہذا نن سبا وخت کې کوئی عالم را پاسي او هغه د اعلی حضرت رحمه الله د تحقیق مخالفت وکړي، نو دغه تحقیق به موږ تاسو ته بالکل قابل قبول نه وي. موږ ته هغه تحقیق قبول لې چې کوم اعلی حضرت رحمه الله کړی دی په خپل وخت کې، او یولس کتابونه به موږ تاسو ته لیکلي پرېښي دي، او دا یولس کتابونه فتاوی رضویه شریف کې مشته او ځان له مستقل ملاویږي. بهرحال صاحبانو، دغه د اعلی حضرت رحمه الله تحقیق چې کوم تصانیف اساس د وړاندې ما بیان کړل. ګوره علم الغیب قرآن مجید کې چې څوک نظر واچي او د قرآن مجید د آیاتونه دغه په ذهن کې موجود دي، قرآن مجید کې دوه قسمه آیاتونه دي د علم الغیب متعلق. یو کې د علم الغیب نفی موجود ده، خو بلکې د علم الغیب اثبات موجود دی. د نفی تقریبا 9 آیاتونه دي او د اثبات 22 آیاتونه دي قرآن مجید کې. نفی چې کم آیاتونو کې راغلي دا هغه صرف فقط 9 آیاتونه دي، او هغه یو کې صرف او صرف د غیب او د علم نفی نشته، هغه کې صرف د شعرګویی د ملکی نفی راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. دلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صرف د شعر د ویلو نفی راغلی د ملکی نفی راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپل اشعار نشو جوړولی. دا غي دا مطلب نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د شعر علم نو، شعر دا ښه شعر دی دا بد شعر دی تمیز به کې نشو کولی اعوذ بالله. نه دغه مطلب نه دی. علم بمعنی ملکه علامه تفتزانی مختصر المعانی کې ځای په ځای لیکل چې علم بمعنی ملکه راځي. دغه ځای کې دغه آیت کریمه کې صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د ملکی نفی شوی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر نه، او دینه علاوه دغه شپږ آیتونو کې نفی موجوده د علم الغیب. نو ګوره یو قسم آیتونو کې اثبات دی چې 22 آیتونه دي، او د 9 آیتونو کې نفی ده. نو اوس خدا سے نشي کېدی چې قرآن مجید کې جګړه پیدا شي. لکه مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان کې روایت موجود دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المراء فی القرآن کفر. جګړه خو قرآن کې کفر ده. لکه څوک دا عقیده ساتي نظریه ساتي چې قرآن مجید کې جګړه ده، اعوذ بالله تعارض دی، یو آیتونو کې اثبات دی بلکې نفی ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا کفری خبره ده. نو مفسرین هغه تطبیق کوي د نفی د آیاتونو ځان له چې کوم دی محمل بیانوي، یو توجیه بیانوي،
او د کم آیتونو کې چې اثبات دی د هغې ځان لمونږ ته یو توجیه بیانوي د هغې ځان لمونږ ته یو محمل بیانوي نو مفسرین چې کم د نفي آیتونه دي هغې کې دا توجیه موږ ته بیانوي چې د کې نفي د ذاتي علم الغیب ده د علم الغیب بالاستقلال نفي ده د هغه علم الغیب ده چې هغې منځ کې واسطه نه بلا واسطه د هغه علم الغیب نفي ده چې کم د رب لا یزال صفت دی او کوم آیتونو کې چې اثبات دی نو هغې تطبیق او توجیه داسې بیانوي چې یاره دلته د علم الغیب اتوایي هغه اثبات دی دلته چې کوم دی د هغه علم الغیب اثبات دی دلته د هغه علم الغیب اثبات چې کوم د نبوت د ضروریاتو نه دی لکه امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله چې کوم تاویلات اهل سنت د قرآن مجید تفسیر موجود دی هغې کې تصریح موجود ده زمونږ په اهل سنتو کې دوه امامان تیر شوي دي عقایدو کې یو ته امام ابو منصور ماتوریدی سے وایي بل امام په امام ابو الحسن اشعری سے باندې مشهور دی د امام ابو منصور ماتوریدی سے څونه فقهای احناف دي د پسې روان دي په عقایدو کې او دا په دوو واسطو باندې د امام محمد صاحب شاګرد دی په دوو واسطو باندې او چې د امام محمد صاحب واسطه وسره ور یوځای کړي نو د دوه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله منځ کې درې واسطې راځي نو همدغه زمونږ د عقایدو امام دی موږ ټول احناف او اهل سنت په عقایدو کې په امام ابو منصور ماتوریدی سے پسې روان یو نو امام ابو منصور ماتوریدی سے فرمایي چې نفس اطلاع په غیب باندې دا د نبی د نبوت د ضروریاتو نه ده او د دې منکر داسې کافر دی لکه څوک چې د الله تعالی د وحدانیت نه کافر د دې منکر داسې کافر دی لکه څوک چې د یو نبی د نبوت نه منکر انکار کوي سره په دې باندې تصریح امام ابو منصور ماتوریدی سے کړی دا نو بهرحال عزیزانو دغه توجیه چې کوم دی محمل دغه موږ ته مفسرینو بیان کړی دی خو لیکن دې نه پس د خالق او د مخلوق په علم کې فرق څه دی نو ګوره د خالق او مخلوق او علم کې ډیر فرقونه دي او شاید چې کم طلبا دي هغې به پوهېږي ګوره د خالق علم دا واجب دی واجب د مخلوق علم دا واجب نه دی ممکن دی یو فرق دا دی بل فرق دا دی چې د خالق علم دا قدیم دی او د مخلوق علم دا حادث دی دریم فرق پکې دا دی چې د خالق علم دا ممتنع التغیر دی تغیر تبدل پکې ممتنع دی او د مخلوق علم دا ممتنع التغیر نه دی بلکې دا ممکن التغیر دی تغیر تبدل پکې ممکن دی یو فرق پکې دا دی دین علاوه نور فرقونه هم دي د خالق علم دا غیر متناهی دی غیر محدود دی او د مخلوق علم دا متناهی دی دا چې کوم دی محدود دی بل فرق هم پکې کېدی شي چې د خالق علم چې کوم دی دا ممتنع الزوال دی د هغې د خپل موصوف نه زایله کېدل دا ممتنع دی او د مخلوق علم چې کوم دی دا ممکن الزوال دی د هغې د خپل موصوف نه زایله کېدل دا ممکن دی بل فرق هم پکې کېدی شي چې د خالق علم چې کوم دی د هغې ثبوت د خالق دپاره هغه چې کوم دی نو په طریقه د دوام او استمرار دی او د دوام او استمرار هغه قسم مراد دی چې انفقاق پکې ممتنع دی او د مخلوق علم د هغې صفت د ثبوت د مخلوق دپاره نو هغه بطریق الدوام والاستمرار کې دی شي خو بطریق الدوام والاستمرار به هغه قسم مراد چې کوم کې انفقاق ممکن وي ځکه د دوام او استمرار درې اقسام دي یو هغه قسم دی چې په هغې کې انفقاق د خپل موصوف نه ممتنع وي یو پکې هغه قسم دی چې په هغې کې انفقاق د خپل موصوف نه ممتنع نه وي بلکې ممکن وي دغه یو چند یو څو فرقونه دي د خالق او د مخلوق په علم کې نو د دې دونه فرقونو باوجود چې څوک راځي او مونږ د انبیاء کرامو دپاره چې د علم الغیب اتوایي عقیده ساتو او هغې ته څوک د کفر او د شرک نسبت کوي نو یقینا دا انسان به ډېر زیات زیاتې کوي ډېر زیات زیاتې به کوي ځکه چې دوی صرف او صرف دغه د نفي آیتونه راخلي او دغه د اثبات د آیتونه څه کي پرېږدي او ګورې دا هم یاد ساتئ د نبی علیه صلات وسلام په علم باندې لومبي اعتراض دا د مدینې منورې منافقانو کړی لومبي اعتراض پې چا کړو د مدینې منورې منافقانو کړی ګورې دا د تفسیر نشابوري دا سورې العمران دی دا ما کان الله لیطلعکم علی الغیب دی لا د تفسیر کې د یو روایت نقل کړي هغه روایت سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما باندې د خپل امت
پیش کړی شو د دې صورتونه ما باندې پیش کړی شو او ما ته دا وویل چې ستا دا د امتی و پتا باندې ایمان راوړي او ستا دا د امتی و پتا ایمان نه راوړي کفر به کوي ستا د نبوت نه به انکار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه دا خبر او فرمایلا د مدینه منورې منافقانو ته چې دا خبر ورسېدا هغه خپل میز کې خبره شروع کړې وي ها الیاذ بالله دا څنګه نبی دی یو طرف ته خدا خبره کوي چې زه خپل امتیان پیژنم چې ما باندې کم کم امتی ایمان راوړي کم کم امتی به کم دی زمانہ انکار کوي او وای مونږ خو په مجلس کې ناس یو مونږ نه پیژنې چې آیا مونږ په ایمان راوړي دي کنه دی راوړي نو ګوره پته لګي چې د نبی رسول الله والسلام په علم باندې اعتراض چا کړی دی دا د مدینه منورې منافقانو کړی دی دین علاوه دا تفسیر دور منصور دی او دا سوره توبه آیت نمبر 69 دی دی شان نزول امام مجاهد سے نقل کړي امام مجاهد سے فرمایي چې د غزوه تبوک نه واپسې کې د نبی رسول الله والسلام چې کوم اوخه مبارکه هغه روکشوا چې هغه اوخه روکشوا نو منافقان خپل منځ کې خبره شروع کړي چې دا څنګه نبی دی یا خو موږ تاسو د اسمانونو خبر راکړي چې اسمانونو کې څه دي یا خو موږ تاسو چې کوم دی ورځ د محشر بس کېږي دا خبر راکړي نن وته پته نه لګي چې د اوخه کم دی د اعوذ بالله او باخر دا الفاظ ویل چې وما يدريه بالغیب دا څنګه نبی دی دی په غیب څه پويږي نن وته د خپل خو پته نه لګي نو الله تعالی دا غي منافقانو پرد کې آیت کریمه نازل کو چې ولا ان سالتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب دا آیت کریمه الله تعالی دغه منافقین اورت کې نازل کو چې را دغه منافقان د نبی رسول الله والسلام په علم باندې اعتراض کوي او لان توان بږي کوي نو پته لګي د نبی رسول الله والسلام په علم کې خبرې کول او دا خبره کول چې د شی علم متو د شی علم متنو دا د مدینه منورې د هغه منافقانو طریقه ده دا د هغوی عقیده ده دا د هغوی عمل او سنت چې نن سبا وخت کې د خلکو ته پاتې دي او منافقانو بارک الله تعالی فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سوچ د نبی رسول الله والسلام په علم کې په دغه ترکیب اعلان توان کوي نو ورځ د محشر په جهنم کې هم دغه منافقان سره د هغوی ځای برحال ځانو دغه چن یو سو خبره د ساس د اولاد ما وکړي نو ګوره یو آیت کریمه ما ساس د اولاد بیان کو د سوره ال عمران نا الله فرمایي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء د دې آیت کریمه مطلب دا دی چې الله تعالی دا څنګه چې تاسو ته په غیب باندې اطلاع درکړي ار یو کستا الله تعالی په غیب باندې اطلاع نه ورکړي خو الله تعالی په غیب باندې اطلاع ورکړي صرف او صرف هغه رسولانو ته ورکړي چې چاته الله تعالی وغواړي چاته الله تعالی وغواړي هغه ته په غیب باندې اطلاع ورکړي نو ګوره دلته تفسیر نشابوری لیکلي چې مراد دلته د اطلاع نه مراد دی مراد د اطلاع نه علم الغیب دی چې الله تعالی خپل رسولانو ته په غیب باندې سور کوي علم ورکړي نو ګوره دینه دا خبره معلومه شي اطلاع او علم یو شی دی اطلاع او علم یو شی دی لہذا هغه صاحبان چې هغه په اطلاع او علم کې فرق کوي نو د دوی د جهل علامت دی دا می صرف او صرف یو آیت کریمه ساس د وړاندې وي دین علاوه 21 آیتونه هغه نورم دی او هغه باندې بیا د مفسرین او حوالی دي بیا نه خبره ډیره زیاته وګديږي او بهرحال یو سو احادیث بذ ساس د وړاندې بیان کما ګوره د بخاری شریف کې یو روایت ته او مجموع زوائد کې مشتا صحیح روایت ته او د روایت راوی عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دی حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي عزت نبی صلی الله علیه وسلم سره وما او موږ احد غر ته لاړو او وی زمونږ سره حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہما دا موجودو نو دا احد غر چې کوم دی دا پر پیدا شو داس الته بیا محدثین فرمایي خصوصي بدر الدین عینی صاحب چې لکه سوجه و چې دا غره داسې خوځیدو نو فرمایي چې زلزلہ هم نه و چې دا غر خوځیدو وې دا غر دا د ډېر مینې محبت لږ کم نه دا خوځیدو او وجه په سوا وجه په داوا چې دوه جانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق صاحب عثمان غنی صاحب رضی الله تعالی عنہما دا مبارکم په ولاړو چې کله دا غر خوځیدو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی احد غر ته فرمایي اثبت احدن ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان اے دو احد غر ودرېګا پتا ما نه صرف او صرف یو د الله نبی ولاړ یو د باندې صدیق ولاړ او دوه باندې شهیدان ولاړ ګورا یو خد الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل او فرمایل یو په ابوبکر صدیق سے ولاړو
او وروسته پې بیا د عمر صاحب عثمان غني صاحب باره کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي پتا باندې 2 شهیده ولاړ دي شهیدان. نو ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دا علم او مخکې نه چې ابوبکر صدیق صاحب په خپل ژوند په خپل عمر باندې وفات کیږي د شهادت مرګ بدل نه ور نصیب کیږي خو پاتې عمر فاروق صاحب عثمان غني صاحب دې ته کو مرګ ملاويږي دا به د شهادت مرګ مخکې نه چې کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حیات کې دا خبره فرمایله ده. نو دا د غیب علم دی کنه دی. د حضرت عمر فاروق صاحب قاتل څوک ابو لؤلؤ الفیروز او د عثمان غني صاحب چې کوم دی تاسو پته مشهور واقعه را چې هغه مبارک او د کور محاصره شي او هغه کې په شهادت باندې رسیدل. نو دا د غیب علم نه دی. نور د غیب علم توري کسبینی دین علاوه صاحب د مشکات یو روایت نقل کړی دی. فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې رأیت ربی فی احسن صورت فقال فيما يختصم ملأ الاعلى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما دا خپل رب احسن صورت کې ولیدو. نوې په ملأ الاعلى کې یو دو پرختی خپل مینس کې په بحث وي. ما دا خپل رب فرمایي دا پرختی دا خپل مینس کې په سبانه په بحث دي. ما ته فرمایي چې انت اعلم یا ربي ای زما رب تا ته علم دی. نو وی الله تعالی د خپل رحمت ید بلا کیف زما د دوه اولو مینس کې خوست او بیا فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه احوال ما خپل سینه مبارک کې محسوس کو. نو دا غي نه پس دلته اوس دوه قسم الفاظ دي. یو روایت کې راځي فعلمت ما فی السماوات والارض. بس الله تعالی چې د خپل رحمت د ید بلا کیف زما د اولو مبارک مینس کې خوستو د هغه احوال ما سینه کې محسوس کو. دا غي سب برکت پیدا شو. دا غي ما د څه فائدہ ملو شو. نبی اسلام فرمایي چې څه په اسمانونو کې دي او څه په ځمکو کې دي زما په علم راغی. سبحان الله. او بل روایت کې راځي فتجلى لي كل شيء فعرفت. ما د پر هر یو شیخ کار شو ما او پیژند. ګوره کلو او صاحب محترم تشریف فرما دیا زموږ د جامعې رقم طلبا دي. ګوره کلو درې قسمه دي. یو کلی دی یو کلی افرادی دی او یو کلی مجموعی دی. دلته کلی افرادی مراد دی. د کلو اضافت چې کله نکری ته وشي کلی افرادی مراد یعنی مطلب څه دی التا په کلی افرادی کې د کلو چې کوم مدخول وي د هغه مدخول هر فرد مرادي. نو دلته د شی هر فرد مراد دی. بس په کم شی باندې چې د شی اطلاق کیږي نو زبردست خپل الفاظ کې تعبیر وکم. یعنی په کم شی چې د شی اطلاق کیږي نبی رسول الله والسلام فرمای ما د پراغه کار شو ما او پیژند. نو دین پته لګی چې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د اسمانونو او د زمکو بلکې د کائنات د ذره علم ورکړ. سبحان الله. او تشریح بدا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے وګوره د اشعۃ اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے تصریح کړی د دې کې وې دینه معلومیږي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم د دې کائنات د جميع جزئیات او کلیات سره کړی د احاطه کړی دا. او ګوره یو صحابي دی داغه نظریه ته بیانوم. دا کوم یو دوا حدیث اس د وړاندې بیان کړل. علامه واقدی فتوح الشام یو کتاب لیکلی تاریخ پدې کې یو صحابي رسول دغه د یو عیسائی سره مناظره د مباحثه ده او دا عیسائی نوم نعمان دی او دا صحابي نوم دی وخت ما نه یې د حواله ما نظر نه تیر شوی. خپل میز کې مباحثه روانه ده خو مباحثه په څه باندې روانه ده؟ مباحثه په دې روانه ده عیسائی وای زمون نبی عیسی علیہ السلام افضل دی. هغه صحابي څه فرمایي نه هغه د الله نبی دی منوي دا غي د نبوت نه انکار نه کوو خو افضل الانبیاء هغه زمون نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه عیسائی وته وای زه تاسو ته ستاسو کتابه چې کوم تاسو په نبی نازل شوی دا غنه یو دلیل وایم او ته وایا وای کوم کتاب چې تاسو په نبی نازل شوی دی قران مجید پاره کې تاسو د نبی یو صفت امی راغلی دی امی او امی هوا چاته ویل شي چې ته لیک پړ نه ورځي علیه بالله. نو دې نه پته لګي تاسو نبی سره علم نه او زمون نبی ته الله تعالی ډېر علم ورکړ دی عیسی علیه السلام ته. نو پته لګي ټول انبیاء کرامو کې افضل زمون نبی دی عیسی علیه السلام. نو ګوره دا صحابي جواب اورا صحابي څه فرمایي؟ صحابي ته فرمایي د امی دغه مطلب نه چې کوم دته اخلي بلکې د امی مطلب دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نه دا امی دا د منسوب دی او اصل ته ویل شي اصل ته یعنی دې مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټول کائنات لپاره اصل لزکه وته ویل شي. سبحان الله. لکه تفسیر نشابوری په دې تصریح هم کړي صاحب د تفسیر روح البیان هم په دې تصریح کړي دا
چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور مبارک الله تعالی د کائنات پیدا کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک ته ځکه ام الارواح ویل شي او د مور ته ځکه ویل شي په عربی کې چې ځکه دا د بچو د پر اصلي نو د امید دا مطلب دی د امید دا مطلب نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی علم نه ورکړي بلکې وی اے عیسائی په لوح محفوظ باندې چې څه لیکل شوی دی الله تعالی د هغه علم زموږ نبی ته ورکړي دی نو ګوره لوح محفوظ باندې څه لیکل شوی دی د کائنات د ابتدا نه تر انتها پورې څه کیږي څه شوی دی څه کیږي هر یو څه ذره تفصیل به الله تعالی لیکلی دا د یو صحابي عقیده و نظریه وا چې دغه علم الله تعالی چاته ورکړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړی دی او بیا امام بصیری رحم الله فرمای وی ومن علومک علم اللوح والقلم یعنی مطلب د امام بصیری صاحب د دې شعر دا دی چې د لوح او د قلم د علم چې کوم دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل علم نه دی بلکې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علم یو جز دی یو حصہ ده او په دې باندې بیا خصوصي د مولا علی قاری رحم الله تشریح قتل پکار دی ما سلام دې د قصیدې بودش چې کوم شرح مولا علی قاری صاحب کړي کتاب ما سره موجود دی مولا علی قاری صاحب تصریح کړی دا په دې خبره باندې چې مادینه معلومیږي چې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کائنات کې د جمی جزئیات او کلیات علم ورکړو یعنی په کائنات کې داسې یو ذره نه و چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه الله تعالی پټه پاتې کړو او عام یو عقلی دلیل عام طور باندې د معراج شپه تاسو ټول ته معلومه ده چې کوم د اهل سنت مذهب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ظاهری سترګو سره د رب العزال دیدار کړی دی که نه دی کړی نو چا چې رب العزال خپل ذات پټ پاتې نه کینو په دې کائنات کې به ذره پټ پاتې کی نه دا خو کې دی نشي د رب العزال ذات چې کوم دی دا غیب دی په کائنات دا ذره دا غیب دی نه د رب العزال ذات او غیب المغیبات دی هغه داسې غیب چې علاوه د نبی رسول الله والسلام نه په دې مقدس مکه باندې چا نه لیدلې او ورځ د محشر په جنت کې به جنتیان ته الله تعالی خپل دیدار ورکړي هغه بل خبره ده نو چا چې رب العزال خپل ذات پټ پاتې نه کړي په کائنات کې به څه ذره پټ پاتې کی دغه چن یو څو خبره ما صاحب د وړاندې د نبی رسول الله والسلام د علم الغیب متعلق وکړي خپل عقیده په دې کې مضبوط وساته هغه خلک چې څوک راضي د نبی رسول الله والسلام په علم کې توان کوي او یره د دیوال نو د شاده پته نه ولیاذ بالله او باز پکې داسې ګستاخان مشته یره د بیبي د حال خبر نه ده که د مدینه منورې د وخت منافقان دي د دې هغه عقیده ده هغه نظریه ده چې کوم د مدینه منورې د منافقان و نو موږ تاسو ټول الله تعالی دغه خلکو نه دغه نظریه نه محفوظ ساتي او موږ ته کوم اعلی حضرت رحمه الله کوم عقیده نظریه پرېخي ده کوم تعلیمات موږ تاسو ته پرېخي دي موږ تاسو د الله تعالی په هغه باندې قائم دایمه ساتي وما علی الا البلاغ المبین.